بسم الله الرحمن الرحیم. توجه غواړم ها توجه کوئ چې سبق ویل کېږي او وزي دا کتاب وزي. نن چې کوم ځای ته موږ رسو که نه دا زما د اختر د چوټیانو پورې په روس کال دغه ځای پورې ویلی او اوس اختر چوټیانې کله تېرې شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. وباعتبار وجهه عطف على قوله باعتبار الطرفين إما تمثيل وهو ما أي التشبيه الذي وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين أو أمور. مولوی صاحب د دین مخکې تقسیمات د تشبیه دو تقسیمات د تشبیه غالبا دو تقسیماتو کنه هغه د ذکر کو هغه په اعتبار د جا سره مولوی صاحب په اعتبار د طرفین سره وز د دې جنا تقسیم د تشبیه د کې خو په اعتبار د وجه د تشبیه سره نو د دې درې تقسیمات به د کې ښه لکه د دې څو تقسیمات به د کې درې تقسیمات لاول به ته چې تشبیه په اعتبار د وجه تشبیه سره یا به مجمل وي یا به مفصل وي خبران به شي او بیا به د مجمله مولوی صاحب یا به ظاهر وي یا به خفي وي دویم تقسیم او بیا به مولوی صاحب دا ظاهره یا به قریب وي او یا به بعید وي خبران پوهیږئ. الغرض مختلف تقسیمات دي پکې. اولنی تقسیم په اعتبار د وجه تشبیه سره دا دی چې دا تشبیه دا بیا تمثیل وي تشبیه تمثیل به وي یا به غیر تمثیل وي لکه یا به تمثیل وي تشبیه تمثیل وي یا به غیر تمثیل وي. نو تشبیه تمثیل چاته وایي مولوی صاحب؟ تشبیه تمثیل د جمهورو په نسبت باندې دې ته ویل کېږي چې دا وجه د تشبیه مولوی صاحب دا منتزع وي دا یو وصف وي داسې وصف وي چې دا تا راوستلی وي د چا نه متعدد نه د متعدد نه دې راویستلی وي. نو د جمهورو په نسبت باندې دې ته څه ویلی کېږي؟ تشبیه تمثیل ویلی کېږي مولوی صاحب. او د علامه سکاکي په نسبت باندې تشبیه تمثیل دې ته ویلی کېږي چې دا مولوی صاحب هغه سره یو قید بل لګوي چې دا وجه تشبیه متعدد نه منتزع وي خو لیکن دغه وصف مولوی صاحب غیر حقیقي وي. غیر حقیقي دا مطلب چې اعتباري او وهمي وي اعتباري او وهمي وي مولوی صاحب لکه تا یې اعتبار کړی وي خبران پوهېږئ حقیقي حسي او عقلي نه وي خبران پوه شئ. او د جمهورو په نسبت باندې مولوی صاحب تمثیل عام دی تمثیل سره بس چې وجه د شبه متعدد نه منتزع وي مولوی صاحب برابره خبره ده که حسي وي دا وصف حسي وي او که عقلي وي او که څه وي مولوی صاحب اعتباري او وهمي وي. نو فرق د هغې په منځ کې لکه نسبت د عموم خصوص مطلق دی پکې نسبت د عموم خصوص مطلق دی. مولوی صاحب تمثیل د جمهورو په نسبت باندې عام مطلق او د سکاکي په نسبت باندې اخص مطلق خبران پوه شئ. هر تمثیل د سکاکي په نسبت باندې چې کوم تمثیل دی هغه د جمهورو په نسبت باندې هم تمثیل وي خو د جمهورو په نسبت باندې چې کوم تمثیل دی مولوی صاحب هر تمثیل هغه به لازمي نه ده چې هغه د چا په نسبت باندې تمثیل وي مولوی صاحب کېدای شي مولوی صاحب د جمهورو په نسبت باندې تمثیل وي د سکاکي په نسبت باندې تمثیل نه وي او د سکاکي چې کوم تمثیل دی هغه به خامخا د جمهورو په نسبت باندې څه وي تمثیل وي. دغه خبره ده کوي مولوی صاحب پوه شو په دې ټوله خبره. نور اختلافات پکې هم د شیخ عبدالقاهر او علامه جار الله زمخشري هغه چون کې په متن کې کتاب کې نه دي ذکر حاشیه کې ذکر دی لہذا د هغې نه مې څه وکړو هغه مې درته ذکر نه کړو. وباعتبار وجهه او په اعتبار د وجه د تشبیه سره مولوی صاحب عطف على قوله باعتبار الطرفین دا عطف دی په مخکې اعتبار الطرفین باندې مولوی صاحب په هغې باندې عطف دی خبران پوهېږئ هغې باندې عطف دی. وأيضا باعتبار وجه او دغه رنګ بل تقسیم مولوی صاحب په اعتبار کم شی چې په معطوف علیه کې معاد وي مولوی صاحب هغه بیا په معطوف کې معاد وي ښه پوه شوې مولوی صاحب. نو وأيضا مخکې وأيضا باعتبار وجه او دا بل تقسیم دی مولوی صاحب دغه رنګ بل تقسیم په اعتبار د وجه د تشبیه سره مولوی صاحب عطف على قوله دا عطف دی على قوله باعتبار الطرفین باندې اما تمثیل یا مولوی صاحب دا تشبیه بیا تمثیل وي مولوی صاحب یا به دا تشبیه تمثیل وي. تشبیه تمثیل چاته ویل کېږي مولوی صاحب وهو ما دا هغې تشبیه ته ویل کېږي وهو دا ما هغه التشبیه الذي هغه تشبیه ته ویل کېږي وجهه ای وصف دا لکه دا وجه تشبیه یو وصف وي منتزع من متعدد دا منتزع وي او راویستلی شوي وي مولوی صاحب د متعدد نه لکه مراد د متعدد نه ما فوق الواحد دی ځکه درته وایي چې امرین دوه مولوی صاحب امرین وي که امور وي امرین وي او که څه وي مولوی صاحب که امور وي کما مر من تشبیه السریا لکه مولوی صاحب مونږ چې لکه دا تېره شوي ده مولوی صاحب تشبیه د سریا د عنقود ملاحیه سره لکه د سریا ستوري تشبیه د هغه کور د ګنګوچي سره یاد ودي نو هلته وجه د تشبیه مولوی صاحب څه وه لکه یو هیئت و که نه
وجه شبه یو هیئت چې منتزع او د متعدد نه او دغه رنګ تشبیه د مسار النقع دا هغه دوړې تشبیه مناسب چې هغه الوتلی وي سوي او لزول شي او سره د تورې مناسب دا هغه تشبیه موږ چا سره ورکړو دا هغه شپې سره مناسب چې باغ شپه کې سره غورځيږي تورې پکې را غورځيږي خبران پوهیږي مناسب نو دغه تم وجه تشبیه یو هیئت چې سو منتزع او د متعدد نه مناسب یاره دې مناسب نه قلاري شی بیا خرابېږي یاره ما ته پته نه لګي وتشبیه الشمس بالمراد فی کف الاشل مناسب او تشبیه د شمس د چا سره مناسب د شیشې سره چې د شیشه په لاس د چا کې وي د ګوزنې کې مناسب نو دغه هم دا وجه تشبیه مناسب یو هیئت چې منتزع او د متعدد نه خبران پوه شوي غیر ذلک دین علاوه مناسب وقیده او مقید کړی دی دا منتزع من متعددین دا منتزع د متعدد نه یعنی د دې سره مناسب د دې تمثيل سره کم تمثيل د جمهور په نسبت باندې دی کم تعریف چې د تمثيل جمهور کوي علامه سکاکی صاحب وسره یو بل قید لګي هغه سره څه قید لګي مناسب چې دا منتزع د متعدد نه دی به مناسب بکونه چې دا وسب کم وسب چې منتزع دی د متعدد نه دی به غیر حقیقي وي دی به سوي دی به غیر حقیقي حيث قال هغه ویلي دي مناسب په شرح کې ویلي دي التشبيه متى كان وجهه وصفا غیر حقیقي تشبيه کله چې د دې مناسب دا وجه د تشبيه چې دا مناسب دا یو وصف او غیر حقیقي وي وكان منتزعا من عده امور او دا منتزع د ډیر امور متعدد امور نه مناسب خص باسم التمثيل نو دا خاص کولای شي په اسم د تمثيل سره په اسم التمثيل مناسب په اسم د تمثيل سره خاص کولای شي ودي کته مناسب صحیح بګي ویلي چې غیر حقیقي یو قید بګي بل لګول کما مره لکه مناسب لکه څنګه چې تیر شوی په دې فی تشبیه مثل اليهود په تشبیه د حالت د يهودو کې لکه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها دغلته حالت د تشبیه یعنی د يهودو د حال تشبیه ورکړي و د حال چا سره د خر سره مناسب د خر سره خو دغلته چې دا وجه تشبیه و مناسب اغا سوا مناسب دا نفي نه محرومه کېدل مناسب سره د دینه چې سړی سره یو نافع سیز وي مناسب او دا غ نافع سیز په اوچتولو کې او د ځان سره په ساتلو کې د سکړې وي مناسب لکه د بوج هم برداشت کړی وي نو دا د مناسب د نافع سیز نه محرومه کېدل سره د دینه چې د سړی سره دی یو نافع سیز موجود وي مناسب او دا هغې په اوچتولو کې د سکړی مناسب نو دا وجه تشبیه چې نه مناسب دا وهمي ده لکه دا اعتباري ده دا حقیقي حسي او عقلي نه ده نو دا چې دی دا تمثیل له د سکاګي په نسبت باندې هم د چا په نسبت باندې د جمهور په نسبت باندې خبران پوه شوې مناسب ها فإن وجه التشبيه چې دا هو حرمان الانتفاع دا محرومه کېدل د انتفاع نه دي بأبلغ نافع سره د داسې څیز نه مناسب چې هغه انتهایی نافع دی خبران پوه شوې مع الکد والتعب سره د مشقت او سستړیوالي نه فی استصحابه دا غي په مرګ یعنی دا غي په ساتلو کې فهو وصف مرکب دا یو وصف دی مرکب دی د متعدد نه او دا راځي دی وهم ته مناسب لکه وهمي دی اعتباري دی خبران پوهیږي و اما غیر تمثيل یا به دا مناسب تشبیه به تمثيل وي یا به غیر تمثيلي خبران پوهیږي غیر تمثيل چاته وي د جمهور په نسبت باندې او بخلاف هغه ته ویل کېږي مناسب چې په خلاف د تمثيل باندې وي نو د جمهور په نسبت باندې تمثيل سو مناسب چې وجه تشبیه چې دا یو وصف وي او منتزع وي د متعدد نه یعنی مرکب وي د متعدد نه خبران پوه شوې نو چې د دې خلاف وي څه به شي مناسب چې د مرکب نه وي د متعدد نه چې مرکب نه وي د متعدد نه مناسب خبران پوه شوې د جمهور په نسبت باندې او سکاګي په نسبت باندې مناسب به دا شي چې مرکب نه وي د متعدد نه یا خو مرکب وي خو حقیقي وي مناسب سوي حقیقي وي مناسب خبران پوه شوې وهو بخلاف اي غیر تمثيل چاته وي وهو بخلاف دا غي ته مناسب چې په خلاف د تمثيل وي يعني ما لا يكون وجهه د جمهور بنسبت باندې مناسب د غیر تمثيل تعریف بداسي چې وجه د تشبيه مناسب دا نوي منتزعا مركبا عن متعدد د متعددنا بل كان مفردا بلکې مفرد وي لکه زيد كالاسد في الشجاعه كده شجاعت وجه تشبيه دا منفرد د مناسب نو دا غیر تمثيل شوخه او وعند السكاكي او د سکاکی بنسبانی ما لا يكون منتزعا من متعدد لکه چې منتزع نوي د متعددنا یا منتزع نوي د متعددنا یا منتزع وي د متعددنا او لا يكون وهميا واعتباريا او اعتباري او وهمي نوي مناسب اعتباري او وهمي نوي لکه الته هغه چې اعتباري او وهمي وي کنه نو هغه حقيقي شو دلته چې اعتباري او وهمي نوي
بلکې حقیقي وي مناسب څه به شي حقیقي وي د دې په نسبت باندې به بیا څه شي مناسب لکه دا به غیر تمثیل شي نه پوهېږئ دا به څه چې غیر تمثیل شي نو اوس تفریق کوي په دې باندې مناسب نو تشبیه د ثریا لکه تشبیه د ثریا ستوري تشبیه ورکول د عنقود منور سره د عنقود منور سره هغه غنګوچي سره مناسب چې هغه سنی ولې ګل نیولې د استعمال کنه دا تمثیل له د جمهور په نسبت باندې دا تمثیل له چا په نسبت باندې دا تمثیل له خبران پوه شئ خو لیکن د سکاکی په نسبت باندې تمثیل نه دی ولې لکه وجه شبه مناسب منتزع د متعدد نه خو سره د مناسب اعتباری او وهمي نه ده اعتباری او وهمي نه ده مناسب او د سکاکی په نسبت باندې خو ضروري او د تمثیل لپاره مناسب چې هغه د وجه شبه منتزع د متعدد نه وي او اعتباری او وهمي به وي خبران پوه او دلته د وجه تشبیه چې مناسب هغه وهمي لکه عنقود منور نو حسي ده خبران پوه شئ تشبیه د ثریا ستوری او عنقود منور سره دا غنګوچي د کور سره مناسب نو وجه تشبیه چې دا هغه سره مناسب هغه حسي ده مناسب خبران پوه شئ دې په سبق پوه شئ مناسب نو ګوره دا تقسیم اول شو د تشبیه په اعتبار د چا سره په اعتبار د وجه تشبیه سره تمثیل او غیر تمثیل اوس بل تقسیم ده کوي مرسه وايضا تقسیمنا خلا د غرنګ بل تقسیم للتشبیه د تشبیه په اعتبار وجه په اعتبار د وجه د تشبیه سره مناسب وهو غدا لانه اما مجمل یا بدا تشبیه مجمل وي مناسب یا بدا تشبیه مجمل وي یا به مناسب سوي مفصل وي مفصل رستو روانه ده مجمل مناسب بیا به خالی نه وي یا بدا مجمل ظاهر وي او یا به خفي وي نو مجمل چاته وي مناسب مجمل هغه ته ویل کېږي چې په هغه کې وجه تشبیه نه وي ذکر وجه تشبیه پکې او مفصل چاته ویل کېږي چې باغی کې وجه تشبیه ذکر وي لکه زید کالاسد دا مجمله ده ولې وجه تشبیه پکې ذکر نه زید کالاسد فی الشجاعه وجه تشبیه پکې سره ذکر ده بیا دا مجمله په دوه قسمه مناسب ظاهره او خفي ظاهره دې ته ویل کېږي مناسب چې وجه تشبیه مجمله ظاهره چې وجه تشبیه خو ذکر نه وي لیکن هغه ظاهره وي یعنی هر سړي ته معلومه وي هر سړی په پوهیږي لکه زید کالاسد نو ټولو ته پته هر سړي ته پته چې په دې کې زید پچان د اسد دی وجه تشبیه پکې څه شری لکه وجه تشبیه پکې شجاعت ته خبران پوه شو او خفي چاته ولګي چې باغې کې وجه تشبیه ظاهره نه وي راځي دا ټول په دې کې وځي وای ځن تقسیم اخر د غرنګ بل تقسیم دی للتشبیه د تشبیه په اعتبار وجه په اعتبار د وجه تشبیه سره هغه د مناسب اما مجمل دا تشبیه مناسب لکه یا بلا مجمل وي وهو دا مجمل چاته ویل کی ما لم یذکر وجهه چې داغه وجه نوی ذکر شوی مناسب وجه تشبیه پکې نوی ذکر شوی خبران پوه شو مناسب نو وځ د مجمل بل تقسیم کوي فمنه ايد د دې مجملنا ما هغه قسم ما هغه دا هو ظاهر چې هغه ظاهر وي لکه دا منه ضمیر مرجع د خی وي د منه ضمیر یا د هو ضمیر نه ده د دې مرجع یا د مجمل او یا د وجه د تشبیه د چې هغه ذکر نه وي خبران پوه شو نو فمنه د دې مجملنا ما یو قسم هغه دی هو ظاهر چې هغه ظاهر وي مناسب یعنی وجه تشبیه ظاهر وي ظاهر وجهه چې وجه ظاهر وي او فمن الوجه الغير المذكور یا د وجه غیر مذکور نه مناسب ما هو هغه دا چې هغه ظاهر وي پوه شو مناسب سمجھ کې سره خبره رااله ګوره د فمن المجمل او فمن الوجه الغير المذكور دای چې وي په دې کې اشاره وکړه چې د منه کې دا هو ضمیر چې کم دی ضمیر مجرور چې کم دی د دې مرجع مناسب د دې مرجع چې دا مجمل هم کې د شي او څه کې د شي دا غیر مذکور یعنی غیر مذکور وجه غیر مذکور چې هغه وجه تشبیه دا غم کې د شي خو مناسب چې دا مجمل جوړه کې دا وجه تشبیه لکه دا هو ضمیر مرجع څو ګرځي مجمل وګرځي نو پدې کې خرابي راځي دا راځي چې دا مجمل نه متصف کیږي په چا سره مناسب په ظهور او خفا سره نه متصف کیږي دا په ظهور او خفا سره چې متصف کیږي هغه وجه تشبیه متصف کیږي نو لہذا د مجمل ګرځول د ضمیر مرجع مجمل ګرځول په دې کې تسامح دی خبران پوه شئ او که چېرته ته د هو ضمیر مرجع وجه تشبیه وګرځي مناسب وجه تشبیه وګرځي نو بیا هم یو خرابي راځي خبران پوهیږئ بیا هم یو خرابي راځي خرابي دا راځي چې لکه د کلام چې دی که نه دا اوزي لکه د کلام چې د سره لپاره چلولی شوی دلته تقسیم د تشبیه شروع دی او دا تقسیم به د چا شي مناسب د وجه تشبیه بشي تقسیم د چا شروع دی تشبیه شروع دی او دا تقسیم به د وجه تشبیه شي نو د دې نه جواب ممکن دی د دې نه جواب سره ممکن دی چې دا تقسیم یعنی تقسیم د وجه تشبیه دا مستلزم دی تقسیم د چا لپاره تشبیه لپاره
پوهېږئ مولوي صاحب تاسو ټول داسې ناست یئ چې څه نه څه په سمجھ کې بلکل نه راځي ستاسو لکه مولوي صاحب پوه شوې پوه نه شوې بیا به واورئ وایزن تقسیمونه ښه دا کوم ځای دی وهو ما فمنه د مجمل نه مولوي صاحب د مجمل نه ما هو ظاهر وجهه د دې مجمل نه هغه د مولوي صاحب چې وجه ظاهر وي او فمن الوجه الغیر المذکور یا د دې وجه غیر مذکور نه مولوي صاحب ما هو ظاهر یو قسم هغه د مولوي صاحب چې ظاهر وي يفهمه كل واحد چار سره به پوهېږي مولوي صاحب ممن له مدخل في ذلك د چا لپاره چې دخل وي په دې کې مولوي صاحب په څه کې دخل وي لکه غیر مذکور باندې پوهېږي خبران پوه شي یا په استعمال د تشبیه باندې هغه پوهېږي خبران پوهېږي مولوي صاحب نحو زید کالاسد لکه زید کالاسد اوس دلته زید تشبیه د اسد سره نو تشبیه مجمل لا وجه تشبیه پکې نه دی ذکر خو ظاهر هم ده ځکه چې هر سړي ته هر سړی پې پوهېږي هر سړي ته معلومه ده ومنه او د دې نه مولوي صاحب خفي د دې مجمل نه یو قسم مولوي صاحب هغه دی چې هغه خفي وي لکه لا یدرکه الا الخاصه چې د هغې ادراک نشي کولی مګر خاص خلک یې کولی شي لکه خاص خلک په هغې باندې پوهېږي هر سړی کتعو بتعو به نه پوهېږي که قول بعضهم لکه قول د بعضو لکه دا بعضې څوک دي نو شیخ عبدالقاهر صاحب فرمایي چې دا د حجاج د یو کس نه تپوس وکړو د بني المحلب یو قبیله د هغوی باره کې د تپوس وکړو چې دا څنګه خلک دي نو ده ورته په جواب کې د هغوی په صفت کې داسې ووې چې هم کالحلقة المفرغة لا یدرا این طرفها دوی په شان د هغې حلقې دي حلقه خو پېژنې که نه ګول حلقې دي هغه حلقه د وسپنې چې د وسپنې حلقه وي او هغه ویلي کړی شوې وي خبران پوه شئ ویلي کړی شوې وي څه کړی شوې وي نو د هغې پته نه لګي مولوي صاحب چې منځ کم دی او اول کم دی او اخر کم دی پوهېږې مولوي صاحب د هغې څه نه کېږي پته ویلي کړی شوې وي یعنې حلقه دې جوړه کړی شوې وي نو بیا د هغې پته نه لګي چې اول کم دی اخر کم دی او منځ کم دی نو ده ورته ویل چې هلکه هغه ټول افضل دي د هغوی کې دغه پته نه لګي یعنې هغه ټول څه دي افضل دي نو دلته وجه تشبیه چې د مولوي صاحب هغه مذکور وجه تشبیه مذکور نه ده مولوي صاحب وجه تشبیه مذکور مجمله ده که نه نو مجمله خو دې ته وایي چې وجه تشبیه مذکوره نه وي او بیا مولوي صاحب تا ته ما وایي یا به خفي وي او یا به ظاهري وي دلته خفي ده په دې باندې هر څوک نه پوهېږي خبران پوه شئ بیان یې درته کوي چې څنګه حساب دی ذکر الشیخ ذکر کړی دی شیخ عبدالقاهر انه قول من دا قول د هغه چا دی وصف بني المحلبه چې هغه صفت بیان کړی دی د بني المحلب للحجاج ته لما سأله عنهم هر کله چې هغه تپوس وکړو لکه د ده یې تپوس وکړو عنهم د هغوی باره کې دی داسې وایي او جار الله زمخشري صاحب ذکر کړی دی انه قول الانماریة دا قول د انماریې دی انماریه څوک ده فاطمة بنت الخرشب لکه دا یو ښځه وه دې نه چا تپوس وکړو د دې څلور زامن وو چې ستا په دې زامنو کې څوک افضل دی نو دوی ووایي چې دا عماره افضل دی عماره یا عماره افضل دی بیا وایي چې نه دا بل افضل دی بیا وایي چې نه دا بل افضل دی بیا وایي چې زه د دوی ورک کم په مرګ سره که ما ته پته وي چې په دې کې کوم یو افضل دی یعنې ټول افضل دي خبران پوه شئ ټول څه دي افضل دي انه قول الانماریة دا قول الانماریة دی علامه جار الله زمخشري صاحب وایي چې دا قول د انماریې د فاطمه بنت خرشب دی وذلک او سبب د دې قول سره مولوي صاحب دی ولي انها سئلت عن بنيها د دینه تپوس وکړه شو د دې زمانو باره کې ايهم افضل چې کوم پکې غوره دی فقالت دیو فرمایل عماره افضل لا بل فلان بلکې نه پلان کې افضل لا شروعات نمونه هم لیکلي لا نه بلکې پلان کې افضل ثم قالت في الجواب بیا په جواب کې وي سکلتهم یعنی فقدتهم بالموت زدي ورکم دوی په مرګ سره ان كنت اعلم که چېرته ما ته پته وي ايهم افضل کم پکې افضل ما ته پته نشته کم پکې افضل لا خو ټول افضل یعنی هم کالحلقة المفرغة نو بیا داسې ووایي هم کالحلقة المفرغة دوی په شان د هغې حلقې دي هغه ویلې کړی شوي د وسپنې حلقې چې ویلې کړی شوي وي لا یدرا لکه د هغې نه وي معلوم این طرفها چې کوم ځای طرفونه یې کوم ځای دی مولوي صاحب ای هم متناسبون فی الشرف دوی په شرافت کې مولوي صاحب برابر دی وجه تشبیه دلته هغه تناسب دی مولوي صاحب تناسب دی خبران پوه شوې دوی په شرافت کې برابر دي یمتنع تعیین بعضهم فاضلا لکه ممتنع دی تعیین لکه تعیین کول چې دا پکې بهتر دی او دا بل پکې ډېر بهتر دی د دې سره مولوي صاحب یمتنع ممتنع دی تعیین بعضهم تعیین کول د بعضو چې دا فاضل دی او بعض افضل منه دا بل د دنه افضل دی کما لکه څنګه چې انها دا حلقه مفرغه چې ده لکه دا حلقه مفرغه چې ده متناسبة الاجزاء فی الصورت د دې د اجزا متناسب وي مولوي صاحب برابر وي
خبران پوه شي په صورت کې په نظر چې ته کله نه مولا صاحب ټول ځای برابر وي يمتنع تعيين بعضها طرفا ممتنع وي تعيين کول د بعض چې دا طرف ته مولا صاحب وبعضهم وسطا او دای وسط ته مولا صاحب لګه او دای سره دای درمیان دی لکونها مفرغه ځکه چې دا مولا صاحب هغه لیکل شوی وي مسمته الجوانب